دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کامل مسلمان هغه دی چې د جبې د تکلیفونو نه د لاس د تکلیفونو نه بل مسلمان محفوظ وي. د جبې تکلیف دومره عام دی کوستا گاونډي حاضر عموم ته تکلیف رسول شي او کوستا گاونډي غایب د موبایل په وجه وته هم تکلیف رسول شي. د جبې تکلیف عام دی. من لسانه ځکه نبی علیہ السلام اول د لسان ذکر وکړو او د لاس ذکر بعد کې وکړو ځکه د لاس تکلیف ال رسول کېږي چې کله هغه حاضر وي. نو د جبې په نسبت سره د لاس تکلیف کم دی نو بعد کې ذکر کړو. جبه یو داسې شی دی نبی علیہ السلام او فرمایل مفهوم داسې دی چې د دوه څیزونو ضمانت چا راکړو زه ول د جنت ضمانت ورکړم. ما بین لحیه و ما بین فخذیه. د جبې حفاظت چا ذمہواری راکړه چې صحیح به استعمالو نو زه ول د جنت زیری ورکړم. یا د شرمګاه چې زه به صحیح او جایز امورو کې استعمالو نو زه ول د جنت زیری ورکړم. جبه داسې شی دی چې انسان هلاکت ته رسي. یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل جبه نیولې و راخکلې حضرت عمر سے ولیدلو چې دا څه کوي حضرت وی د دې جبې په وجه باندې زه ډېر هلاکتونو نه راتېر شوم دا ما هلاکوي سزا ورله ورکوم وی. ابوبکر صدیق صاحب دا الفاظ وی زمونږ او ستاسو د جبو څه حل دی لکه د مار پشان هر چاله ټک ورکوي چرته د خیر خبره پکې نه الا ماشاءالله. د دې وجه نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه نصیحت وکړو یا ابا ذر اذا طبخت مرقه